ټول لکي مروت عوام ته زه دا یو لکي مروت او بیټني قوم ته دا یو ویډیو پیغام ورکوم. دا ویډیو ما ولا ضروري تر سره وګورئ. هغه نه علاوه بله ویډیوګانې موږ ولې بالکل تاسې یې مه ګورئ، خو دا یوه ویډیو خامخا وګورئ. دا کلیپان سره شیر کوو، کلیپانه بعده په دې باندې خبره کوو. نن مروت او بیټني قوم ته تاسو ته پزه تر پرې کړه. خپل پښتون بابا بچائیں، مانا د لکي مروت میډیا خفه ده. زه د خپل غلطي خطائی برملا اعتراف کوم او د دغه خپل میډیا ورونه دا موږ ورونه یو. زه دونه په دغه میدان شریعام معافي غواړم. دا له میډیا کوري نه پات چو ویری دا خبر وصله خننه ملک علی سرور خان چین اولو جنا دا مسله به حل کوو. مولا بل رفیولا چې آی دا خلاص ویل چې دا خبره نسته مورته خبره نسته غلا دي چې ما چې غلط دی بالکل دی وای په جاره دی وای چې غلام اکبر چې غلط دی. انور دې موږ ورور دا تا جوړی چې بل چوک ندی بیٹنی چوک بل چوک ندی. ان شاء الله تاسو یو لږه درنه وکړه او دینه مختوس بیا ورته ګورو چې کله په میډیا کې لکه څرنګه زه بصیت د انعام الله خان چې کوم ګرینډ جرګې مشر ده او بیټنو تاریخ او مروتو تاریخ چې د اهم کردار ده دا ما استاد ده. خو نن چې کوم د په عوام چې زه د عوام ته حیران یم په هغه باندې زه خبره کوم چې بصیت استاد ما ته دا ډېره غلطه وښکارېدله چې دا میډیا والو نه زه معافي وغوښتله چې زه دونه معافي غواړم. میډیا زه خپله سوشل میډیا سوشل ورکر یم. دغه لکي مروت چې پیله ما یو پریس کلب جوړ سلی او په هغې چې موږ مروت کمیونټي اواز ټیم ته نایب صدري هم پکې میلاو سلی وه. خو هغې یو رشید احمد ګیس په حوالې سره ټاون کمپلیکس لخوا یو میټینګ راغوښته او جرګې راغوښتی وه. هغه مخالفت یې کړه او هغه کوریج موږ ورکړه او په هغې وجې دو موږ له هغه عهدې نه فارغ کړو او هغه ګروپ نه ختم کړو او هغه پریس کلب نه موږ وباسلو. خو موږ ها قبوله وه. موږ دو ته پیله نه ویلي وو چې موږ به کوریج ورکوو. داسې پریس کلب موږ ته نه ده پکار. پریس کلب سره موږ ذاتیات چا سره هېڅ هغه نشته. ټول مو ملګري دي، ټول په موږ ګران دي، عزت یې کوو، چچوره ملګري دي. خو چې مفاد خبره راشي، حقوق خبره راشي، هغې باندې کمپرومایز موږ چا سره نه کوو. اوس انعام الله استاد چې کومه معافي په دې عوام چې وغوښتله دې میډیا نه حضرات نه، یاره زه دا نه وایم میډیا حضرات چې چا به غلطه کړې پسې غږېدلی ده، غلطه به وي چا چې چا پسې مایلس کړی ده. دا نن چې کوم تحریک په تا جوړي چې مروت بیټني دا صرف انعام نه و، دا صرف انعام الله ماسټر نه و چې دا جان ته لګیا و ته کوریج نه ورکوې، په هغې وجې تا کوریج بند کړی و. اوس تاسو غلام اکبر میسج واورېده چې دې نه بعده به موږ میډیا ملګري دی کوریج ورکوو او په هغې باندې عوام تاړي وایي. افسوس دی عوامو په تاسو چې دا به تاسو دا عوامو تیله چې دا یو انعام خبره نه وه، دا د ټول قوم خبره وه چې کله د عوام په دې باندې تاړي. عوام کوم عوام مروتو قسم په خدای شودګانې ته نه جوړ کړي دي. هر سړي هر مشرانو ورسره دغه میډیا حضرات ټول عوامو هر سړي تاسو نه غی جوړ کړي هغه غوندې خرې درنه جوړ دی پیایمو. دا چې دغه میډیا ولته به دلته دی عوام به ورچې کېدل چې دا د انعام خبره نه وه، دا د ټول لکي مروت او بیټني کوم خبره وه. دی چې انعام کوم هغه وکسرو چې ته دلته میډیا ولوایي چې دا موږ انعام له وجې دا کوریج نه ورکو. دا په انعام باندې خرچ اصله په انعام باندې دا ټوله ذمهواري ده چې دا کوم ته به دا حقوق غواړي. هر چې چېرته دا کوم خبره وه، دا د انعام خبره نه وه، د کوریج بیا ورکو، د مخالفت بیا نه کو. زما ټول قدردن دي، ما باندې ګران دي مشران میډیا ول دي چې چوره دي، خو دا په دې باندې چې چېرته غلط دي. انعام خان غلطو ته ویلي دي، مخکې غلطو ته ویلي دي، زه اوس غلطو ته وایم
چې په دې باندې غلط دي او افسوس دی په دې عوام باندې چې دا ټول کسانې دغه سپورټ کوي عوام باندې عوام پته نسته چې چیرته پیدا سلی او چیرته څه شایع کو دومره شعور تاسو کې نه راځي چې اخیر دا نن دا تا مشر دا تا تاریخ تا یو مشر چې سلاو هغې تا خلکو مخ چې معافي دا ما ضمیر نه اخلي ما ته زور را کړی دا تاسو عوام په هغه باوجود تاړي ورته ټکوو چې ها دا ډېره ښکلې خبره دی وکړه افسوس دی عوامو په تاسو او په تاسو په دا رویې باندې او زه د انعام خان او شاهد خان تا جوړي دې دوو ته سرخ سلام پیش کوم اخیر دی ورته په تاسو یې غیرت کړی ده په تاسو یې نن سبا میډیا نسته نن سبا که څوک وایي که ټي وي هر سړی میډیا ده نن سبا هر سړي چې ټچ موبایل ده سوشل میډیا زمانه ده سوشل میډیا پاکستان ده نن سبا هر سړی میډیا ده هر سړی چې خپل اواز جوړوای شي خلکو ته رسوای شي ته رسوای شي زه رسوای شي بلې رسوای شي نن سبا دا ټي وي هغه دور تیر ده چې هغه ټي ویګانو ته به موږ سره ناسو ټي وي هغه نن سبا سوشل میډیا زمانه ده او هر سړی ته میډیا یې هر سړی میډیا یې خو چې اواز د قوم جوړو او سپورټ ورکو نو زه دې دوه کسانو ته سرخ سلام ورکوم عوام په دې باندې بیا لا تر اوسه پورې تاسې ودیو او افسوس دی افسوس په تاسو باندې خو زه په دې خبرې باندې ولا قسم په خدای ډېر سخت خپاسم چې نن ما دا خپل استاد انعام خان او دې قوم پاره د دې عوام چې د معافي وغوښتله د جان پاره نه وغوښتله د تاسو پاره وغوښتله او تاسو بیا ودیو دا خلک نه پیژنو نه دا مشران پیژنو نه دا سیاسي لیډران پیژنو نه دا خلک پیژنو چې دا کوم چا خلک دي او چا سپورټ کوي